أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن الساعة بشك قیامت آتیتن راتلو کی دی لا ریب فیها اس شک نشت پر راتلو دا قیامت کی وأن الله او بشک اللہ یبعثو رفاسون کی دی من هاغ چالر فی القبور چی قبرونو کی دی ومن الناس او بعض د خلکو نه من یجادل فی الله بغیر علم د الله په ذات کې بحث کوي بغیر د صفوینا بغیر د دلیل عقلینا ولا هدن بغیر د هدایتنا صد دلیل وحینا ولا کتاب منیر او نه د واضح ثبوتنا د دلیل نقلینا ثانی عطفه تاوی سټ خپل اړی مخپل لیدل عن سبیل الله چې خلق گمراه کی د الله د لارینا له فی الدنیا خزي د دې لپاره دنیا کې رسوایی ده ذلت ته ونذقه یوم القیامت عذاب الحریق او وبسکول شي په دې باندې په ورځ د قیامت د الله د طرفنا عذاب د اور سيزون کی ذالک بما قدمت یداک دا د دې د عمل نتیجه ده وان الله بشک الله ليس ندی بظلام زیاتی کون کی للعبید د خپل بندگانو سره ومن الناس او بعضی په خلکو کې من هاغه څوک دی یعبد الله على حرف چې د الله عبادت کوي په شک کې فإن أصابه خير اطمأن به کچری ورسیږي وته د الله په لار کې د الله په دین کې څه خوشحالي دی اطمینان کشي وإن أصابته فتنة او که تکلیف وته ملوشي انقلب على وجهه مختواړي حسر الدنيا والآخرة ناکام شو نقصانی شو دنیا و آخرت دی ذالک هو الخسران المبین بشکا دا نقصان واضح دی اللہ پاکوی پیغمبر علیہ الصلاة وأن الساعة آتیة لا ریب فیها وأن اللہ یبعث من فی القبور دا یو اٹل حقیقت دی او دا یو کلیر کٹ خبر دا چې قیامت راتلو والا دی زر دی یا پس دی خوراتلو والا دی او په قبرونو کې چې څوک هم دي الله به را پاسي ځکه چې الله پاک خبر وکړه د انسان د پیدایش خبره چې الله پاک دومره د لرې نه راواغسته او دومره فراسې ولا بیان کو چې دې زه د سنه پیدا کوم نو دا خبره په ذهن کې کینولو چې هغه ذات چې دومره چې تا ته انسان مشکل ښکاري هغه کار کوي نو چې کوم کار آسان دی چې کالبوتې پروت دی او هغه دا مسله نه را نو چې را پایسي نو در پاسولو نه پس به د هغه نه بیا د هر یو څیز تپوس ومي الله پاک وایي او وان الله یبعث من فی القبور ومن الناس او بیا هم د خلکو نه من بعضې داسې خلک د یجادل فی الله بغیر علم چې هغه د الله پاک د الله مخالفت کوي د الله په ذات کې بحث کوي بغیر علم بغیر د څه پوهې نه محمود الوسی صاحب په روح المعانی کې او امام نصفی سے په مدارک کې د دې معنی دې ځای کېږي چې بغیر د څه دلیل عقلی نه بغیر علم بغیر د څه دلیل عقلی نه داسې ثبوت په وسره هم نشته چې د الله د ذات یو سړی مخالفت وکړي ولا هدن بغیر د سمې لارې نه یعنی بغیر د دلیل وحی نه چې د وحی په ذریعه وسره یو ثبوتي ولا کتاب منیر او بغیر د څه واضح دلیل نه یعنی بغیر د دلیل نقلی نه چې مثال یې ولا ورکړي دا ابو جهلو چې ابو جهل به دا قسمه خبرې کولې چې زما ذهن دا نالي زما عقل دا نه مني چې څنګه یو الله په یو وخت کې ټول مخلوق حفاظت کوي او د ټول مخلوق خو تم ګوري د ټول مخلوق بدو تم ګوري الله وی د سره په دې باندې ثبوت څه دی چې یو سړی یو خبره کوي یو سړی په یو سړی باندې اعتراض کوي چې بای ستا دا کار ښه نه دی نو په کار دا ده چې هغه سره د ښه کار کولو یو مشوره ومي که نه چې د دې په ځای باندې ته دا کار وکړې نو دا به ښي دا خو هر څوک ویلی شي اعتراض خو هر څوک ویلی شي چې بای ته ښه نه کې خو قابل معترض هغه دی چې هغه به ته وایي چې داسې کې نو دا به ښي نه الله پاک وایي پیغمبر علیه السلام دې د الله په ذات کې خبرې کوي چې داسې نه دي داسې نه دي داسې خو دې سره پیسه ثبوت شته چې ولې داسې نه دي کوم ځای کې داسې یو کار شوی دی
چې د په ذهن کې دا اعتراض راغلی دی. الله وی ثانی عطفه، ثانیه اړون کې دی عطفه د اوږو خپلو، یعنی اوږې چې سړی اړوي نو خوشا کوي که نه، سټ تا وایي، مونږ ته پښتو کې وایو سټ تا وایي، یعنی دی نافرماني کوونکی دی، مخالفت کوونکی دی. د څه لپاره؟ لیضل عن سبیل الله، چې نور خلک د سمې لارې نه واړي، چې خلک به وګوره وته دا په مونږ کې عقلمند سړی دی. او دی دا چل کوي لکه ابوالبختري، دا د هغې یو ډېر زیات عقلمند سړی و. ابه وایي زما دوه زړونه دي، خلکو ته به وایي زما په سینه کې دوه زړونه دي، او زما یو زړه هم دا نه وي چې دا پیغمبر په حقه دی، زما دواړه زړونه د مخالفت کوي. او د خلکو په هغه باندې ډېر زیات اعتماد و. نو چې کله ورځ د بدر شوه او مسلمانانو دا کافر په مخه واغسته، نو د ده یو سپلی وباسلې وه، یو سپلی په لاسو کې ور اچولې وه او منډې والې مکې ته لړ. خلکو ورته وایي څه چلو شو؟ ورته وایي سم په مخه مغستي دي او دا چلو مو سره وکړو، دا چلو مو سره وکړو. هغه یو کس ورته وایي سپلی داسې شوه، داسې ګیر چاپېره کتو نو وی غالبا هغه رانه پاتې شوه. هغه ورته پاتې نه ده، د لاس ته دې څه چولي دي، دا سر یې ښکته که ورته وي چې یو زړه درته وي چې پاتې شو، نه دی بل زړه درته دا نه وي چې د لاس ته دې اچولې ده. دا خو دا مونږ په ډېر زیات ګمراهۍ کې وساتلو. لاول نه خو په تا باندې شروع اچول پکار دي. الله پاک وایي پیغمبر علیه السلام ما یو انسان لم په سینه کې دوه زړونه نه دي پیدا کړي. دا ورته الله واضحه کړه چې وګوره ورته اوس که نه. الله پاک وایي ثانی عطفه، دی دا خبرې د څه دپاره کوي؟ سرټ ته وکړي لیضل عن سبیل الله، چې دا کوم خلک دی به سره زنده‌باد چغې وایي چې هغه ځان سره واړي، ګمراهۍ طرف ته یې روان کړي. له فی الدنیا خزي، الله وایي د داسې انسان دپاره چې هغه صرف دا نه کوي چې هغه خلک ګمراهۍ طرف ته راخي، بلکې هغه د خلکو عقیدې او زړونه بدلوي. یعنی مثلا یو اسانه خبره وپکې وګو، یو عالم دی او هغه داسې کارونه کوي چې هغه د علم خلاف دي، د هغه کړوړو، د هغه معاملات، د هغه طریقې هغه د عالم نه دي. خلک وایي که د علم داسې زیړو کوم نه سړیه، یو عالمه ده، طالبه ده، او د هغې هغه اخلاق په خپل کور کې، د هغې هغه پیشن، د هغې هغه کارنامې هغه داسې دي. یعنې مثلا لکه د عام دغه په شان چې کوم دی نو د عامو زنانو په شانتې هغه تنګې کپړې اغوندي، د عامو زنانو په شانتې سرې سرتوري، د عامو زنانو په شانتې موبایل چې کوم دی نو هغه لاسو کې ګرځوي، او د مشرانو خیال نه ساتي، د مور پلار خیال نه ساتي. نو چې بله زنانې وویني هغه وایي که د علم داسې سړیه اور دې پې ولګي زیړو په خپلې لور کوم نه. دا هم لیضل کې راغی چې یو سړی هغه عمل داسې کوي د خلکو پې دا اعتمادي چې دا ښه سړی دی، او هغه په ښه سړیتوب کې داسې کارونه کوي چې د خلکو د دین د زړه بد کي. مختصره خبر دا ده، الله پاک وایي لیضل عن سبیل الله، دی د دین نه سټ اړوي او خلک ګمراه کوي، د خلکو زړونه بدوي. د خلکو زړونه بدول یوازې داسې نه دي چې یو سړی دې په لاره کې ناست دي او هغه سره د چې کوم دی نو ټوپک په لاس وکړي او هغه وایي که جومات ته لاړې که نه بس ګورې ډز ده نه وباسم نه. دا سړی چې کوم د دین نه د خلکو زړه بدلوي او بدوي، دا د هغه نه زیات خطرناک دی. الله پاک وایي دا هغه کس دی چې له فی الدنیا خزي، دی په دنیا کې به رسوا دی، دی په دنیا کې هم بې عزته کېږي. ونذیقه یوم القیامة عذاب الحریق، او پر ورځ د قیامت باندې به پې مونږه د اور سیزونکي عذاب وسکو. ولې؟ ذلک بما قدمت یداک، د ده د خپل عمل د لاسه چې د په خپلو لاسو کړی دی. ولې اکثر کارونه په لاسو کېږي؟ په دې وجه الله پاک دا وایي چې د کوم کار کړی دی د هغې د لاسه د ده آخرت ښکلې نه دی او دنیا به هم ښکلې دی. وان الله لیس بظلام للعبید، او الله پاک نه دی چې په خپلو بندګانو باندې زیاتي وکړي. مونږ پښتانه وایو که نه دا سړی چې دی د ده نه خو اړو د ظلم تمه نشي کېدی، مقصد دا دی خو اړو ظلم کولی نشي. مونږ وایو بس څه لږ غونته کې ظلم دی، د ده به څه ظلمي سړي څه لږ غونته ظلم دی. نو مقصد دا دی چې دا سړی ظالم خو دی، خو دومره ډېر ظالم نه دی. دلته کې الله وایي لیس بظلام، ظلام چې کوم دی نو دا د مبالغې صیغه ده ډېر. الله پاک بالکل نه دی چې خپلو بندګانو سره زیاتي وکړي، بلکې خپلو بندګانو ته د رحم
او په خپل بندګانو باندې د احسان او د کرم هغه توجه زیاته را. الله وی ومن الناس من يعبد الله على حرف. پیغمبر علیه السلام په دې مسلمانانو کې څه مسلمانان داسې دي چې هغوی په شک باندې ایمان راوړي. څنګه په شک راوړي؟ فإن أصابه خیره نطمئن به. که په دین کې ورته څه خیر ورسېږي یاره وي دا سم دین دی، دا ښکلی دین دی. وإن أصابته فتنة او که چېرې ورسېږي ورته تکلیف انقلب على وجهه نو دې توشي په خپو باندې واپس شي. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کله دین راخور شو پیغمبر علیه السلام مدینې ته هجرت وکړو نو څه خلک برالو چې ایمان به یې راوړو نو که الله به ولې زوی ورکو یا به چې کوم دی نه د اسپې نه نر بچی پیدا شو یا به یې د ګډې چیلې نر بچی پیدا شو به یاره دا ډېر د کار دین دی ښه دا ډېر د کار دین دی وګوره وته ما باندې الله پاک څومره لوی فضل وکړو نو بس رادن نه بشو. او که یو سړي له به الله پاک لور ورکړه یا به چې کم دی نو د څاروو د اوښ به چې کم دی نو ماده بچی وشو به یاره په دې دین کې راته خیر نه ښکاري، دې دین کې خیر نشته یاره. لکه مثال یې داسې دی موږ ته دلته کې په دې ځای باندې عبدالرازق شیخ صاحب الله دې وبخي په 2001 کې غالبا چې کله ما د هغه نه ترجمه کوله نو هغې ویلي وی یو امیر صاحب چې کوم دی نه هغه د چلې نه راغی نو وی چې ته کله چا بوتو کومو کسانو بوتو چلې له وی هغې ورته وی چې ګوره هسې دې مې روزګار نشته کاروبار دې نه چلېږي موږ سره یو چله ولګوه الله به در باندې رحم وکړي. نو هغه چله ولګوله لاړو چې 4 ورځې پس راغی نو وی په کاروبار کې فرق رانغی وی چې سړیه هسې را باندې 4 ورځې ضایع کړې په دې 4 ورځې کې مې څه کړي وو سړیه په دې تبلیغ کې خو ماړو د سره څه ونه لیده وی چلې نه کسان رالو نو هغې چې ګش کو نو وی یو کس داسې و چې هغه بالکل مونځ نه کو نو هغې ورته ډېر مینت زاري وکړه چې مونځ له راځه الله به دې په روزګار کې برکت کړي په صحت کې به دې برکت کړي په کار کې به دې برکت کړي. وی هغه ورته وی چې ګورې دا مونځ په ما ښه نه دی راغلی هسې ما کړوی خو ګورې دا مونځ را باندې ښه نه دی راغلی. وی هغې ورته وی چې مونځ دا خو عبادت دی دا خو په تا فرض دی مونځ خو هر چا له فایده ورکوي. وی چې جومات ته راغی نو وی چې واپس وتر چاته کېړې وړې وې ډېر سخت خفه شو رانغی بل ټایم رانغی نو ملګري ورپسې بیا لړو چې هلکه دومره محنت هم بې کړی دی جومات ته هم راسم کړی دی سړي له ته به تسلي کوو ویری یې وستو نو وی چې واپس کور ته لړو اوس اتفاق داسې و چې وی د چیلې یې چې کوم دی نو لنګه شوي وه نو وی د هغې بچي نامړ شو د هغه مور به چې ورته کاته نو وی به چغې والي وی دې ورته مړ پروت وخه به بزي چغې والي وی ده ورته وی چې سمه شه ګورې سمه شه کني بس تاله ګورې او 10 هم کافي دی بس دې ته کوم دی. نو زمونږ هم نن سبا تقریبا داسې طریقې دي چې مونږ قرآن صرف د وظیفو دپاره د ختمونو دپاره د قسمونو دپاره او د ایمان د ثابتولو دپاره مونږ وایي ته به زما ایمان وګورې که نه ته به زما ایمان وګورې خو ایمان به مې څه ته وګورې دنیا ته به مې وګورې ته به زما ایمان وګورې چې تا سره زه څه چل کوم. یعنی ایمان منګه نن سبا د قرآن نه ایسته دی ایمان منګه صرف او صرف د خپلو بوختو ایستو دپاره یو ذریعه ګرځولې ده چې زه یو سړي ته دا وایم چې زما نه سم شه ګورې نو زه ورته ایمان به مې وګورې نه که چېرې دا ایمان کتل په دې باندې چې زه دومره زیات په جاهلیت کې سخت یم دومره زیات په جهالت کې سخت یم دومره زیات چې کوم دی نو زه په پښتو کې سخت یم نو خو د سپي نه زیات ایماندار بل نشته. سپي چې بل سپي د سټ نه ونیسي پرېږدي یې بیا دا څنګه ایمان شي. مونږ ایمان دې لره اوس تېرې نن سبا چې مونږ چې کوم دی ویل استاد جي وظیفه راکړه دا زوی مې ډېر نافرمانه دی ګوره اډو جومات ته مخ کوي نه ګوره اډو قرآن ته مخ کوي نه یاره ګوره دې کور کې یاره جي کور کې مې اتفاق نشته د دې دپاره د وظیفو ضرورت نشته چې د استاد جي چې کوم دی نو وظیفې وړئ د دې دپاره د یو 2 پوټه کوتک ضرورت دی چې استاد اداره لږ دم کا او یو ورځ یې ورته ونیسه چې دې سبا جومات ته راځي و که نه نو مونږ چې کوم دی نو قرآن څه ته پرېښی دی مونږ دې ته پرېښی دی. الله پاک وایي فإن أصابه خیر اطمأن به که چېرې کار مې روان شو جومات ته رالمه دکان مې بند کو
او خریداری به خو شوه مونږ وایو یاره دی مونځ کې اټ کمال لخوا برکت دی پکې الله پاک وایي نه زما د رضا دپاره یو که دنیا سي دنیا خو زما په لاس کې ده الله وایي دی په شک باندې ایمان راوړی دی دا خبره د هغه وخت د مشرکانو کوي خو زمونږ بعضې خلک داسې دی چې په هغوی باندې فټ راځي او وان اصابته فتنه کچری تکلیف وته ملو شي انقلب على وجهه دی مختو کی حسرت دنیا والآخرة نو چې یو سړی هغه د الله پاک دین صرف او صرف هغه یو مشک یو ایکسرسایز او یو ذریعہ جوړه کړې د دنیا د ګټې لپاره نو الله پاک وایي ذلک هو الخسران المبین دا د د لپاره ښکاره نقصان دی ځکه چې شیطان په هر یو روف کې د باندې کوشش کوي بعضې وخت کې د منځګزاره بعضې وخت کې د عالم بعضې وخت کې د څه بعضې وخت کې د څه چې د زړه د دین د زړه بد کي او دی چې کله زړه او دین دا دواړه رايوځي کی او دین ډیر دنیا د پاره کی دغه وخت کې د خپل دین برباد شي ځکه چې دنیا خو په دې کې لګ ډیره غړي په آخرت کې صفاتی نشو بسم الله الرحمن الرحیم وان الساعه آتیه لا ریب فیها بشک قیامت راتلو کې د شک پکې نشتا وان الله بشک الله یبعث من فی القبور پاسون کې د قبرونو والا ومن الناس وبعض د خلقونه من هغه څوک دی یجادل فی الله بغیر علم چې بحث کوي د الله په ذات کې بغیر د پوی نه ولا هدن بغیر د سم لارې نه ولا کتاب منیر او بغیر د واضح ثبوت نه ثانی عطفه سرتا وونکي دی لیدل عن سبیل الله چې خلق واړي د الله د لار نه له فی الدنیا خزي د دې لپاره دنیا کې رسوایی ده ونذقه یوم القیامت او بس کوي په الله پاک ورځ د قیامت باندې عذاب الحریق عذاب د اور سيزون کې ذالک بما قدمت یداک دا رد د عمل نتیجه را وان الله بشک الله لیس ند بظلام زیاتی کون کې للعبید د خپل بندګانو سره ومن الناس من يعبد الله على حرف بعض د خلقونه داسري چې هغه د الله عبادت کوي په شک کې فإن اصابه خیر کچری ورسیږي هغه ته صدیقي اطمئن به نزړی آرام اونیسی د دین سره و ان اصابته فتنه او کچری ورسیږي هغه ته فتنه تکلیف انقلب على وجهه د دین واپس شي حسرت دنیا والآخره د داسې بنده دنیا هم خساره کې دا و آخرتهم ذلک هو الخسران المبین او دا ښکاره نقصان دی